د جاهلیت په دور کې د خپل ښځې هیڅ مقام او مرتبه خلکو نه پیژندله. خپل ښځې ته خلکو مہر نه ورکاوه. خپل ښځې حقوق بچا نه پیژندل. د خپل ښځې حقوق بچا بالکل تسلیمول هم نه. او کچیرته د ښځې او د خاوند په خپل منځ کې طبیعت نه سره لګي او شریعت بیا هم دا ورته وایي چې ښځې ته طلاق ورکا. کچیرته د تاسې خپل منځ کې ملاپ نشي کېدی، خپل منځ کې جوړ نشي کېدی، خپل منځ کې تعلق نشي ښه کېدلی، بیا شریعت دا حکم ده چې ته په هغه په صحیح طریقه باندې د ځان نه جدا کا. نو د جاهلیت په دور کې به خپل ښځې ته طلاق هم نه ورکوو، حقوق به هم نه ورکول، نان او نفقه به هم نه ورکوله، مهر هم نه ورکاوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله بعثت وشو دنیا ته راغی نو خلکو ته ویل چې ګورئ د خپل ښځې خپل مقام مرتبه ده، خپل ښځې ته به مهر ورکوئ، د خپل ښځې د حقوقو خیال به ساتئ، د خپل ښځې حقوق به تسلیموئ. که چیرته خپل منځ کې تاسې تعلق نه ښه کېږي، خپل منځ کې همیشه جنگ فساد جګړې وي، نو بیا په صحیح طریقه باندې به تاسې خپله ښځه د خپل ځان نه جدا کوئ. اسلام دا خبره بیانوي که چیرته خاوند وفات شي نو بیا د خاوند په وفات کولو نه بعد ښځې ته به وراثت ملاویږي. د جاهلیت په دور کې به وراثت نه ورکوو. نن سبا که یو سړی داسې وي چې هغه مرض الموت باندې وي، داسې بیماری وي چې هغه نه د مرګ یقیني وي، د مرګ په حالت کې د خپل ښځې ته طلاق ورکړي او بیا په عدت کې د نن نه د دې خاوند انتقال وشي، بیا فقها فرمایي چې دا ښځې ته به وراثت ملاویږي. ځکه وایي دا طلاق فار ده، دا انسان چې کومه ده دا فار ده. مطلب یې څه شی ده؟ وایي دا سړی خپله ښځه د وراثت نه محروموي. نو ګورئ اسلام شریعت کله هم خپل خاوند ته په خپلې ښځې باندې د دومره ظلم او د زیاتۍ کولو کله هم اجازت نه ورکوي. ام المؤمنین ام عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خیرکم لآله. وایي په تاسې کې په ټولو خلکو کې بهترین سړی هغه ده چې هغه د خپلو ښځو سره ښه وي، د خپلې ښځې سره ښه وي. بیا نبي علیه السلام فرمایي وانا خیرکم لأهلی. وایي د تاسې په نسبت باندې زه د خپلې ښځو سره په ښه کولو نه زیات بهتر یم. دغه رنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بل فرمان ده. روایت نقل کولو ول حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ ده فرمایي الدنیا متاع، دنیا دا متاع ده. متاع مطلب سامان ده، یو شی ده. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحه. وایي د دنیا بهترین متاع دغه نیکه ښځه ده. نو ګورئ نیکه ښځه دا بهترین متاع ده، یو بهترین شی ده. دا که چیرته د انسان سره وي په دې نه غټ نعمت کله هم نشته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا ته تشریف راوړ د مور مقام هم خلکو ته وروپېژانه، د خپلې ښځې مقام هم خلکو ته وروپېژانه چې دې ته مهر ورکوئ، نان او نفقه ورکوئ، د دې د عزت خیال ساتئ، د دې د ځان خیال ساتئ، د دې د وراثت خیال ساتئ. او داسې نبي علیه السلام فرمایي وایي دا بهترین متاع ده. په دنیا کې چې څومره سامان ده په دې ساماندو کې، په دې شیونو کې، په دې متاع کې بهترین متاع عادتا نیکه ښځه.